ځایل کې د ورکر خواهش وکړو چې مولانا د کامیابۍ باید واورېدل شي او د هغه جدوجهد د خراج تحسین په یو ډېر غټ تعداد باندې پیش کول شي. دا شی در لمر ښکاره دی چې جمعیت علما اسلام د بلوچستان واحد سیاسي نماینده قوت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. بنیادی د ورکر کنونشن مقصد خو د ملګرو یو سیاسي و دیني سیاسي تربیت دی، لیکن چونکه مولانا یو 3.5 کاله طویل جدوجهد د یو غیر جمهوري سلیکټډ حکومت خلاف وکړي او هغه له کامیابۍ سره برابر کړي، نو په هغه ځایل کې د ورکر خواهش وکړو چې مولانا د دغه کامیابۍ باید واورېدل شي او د هغه جدوجهد د خراج تحسین په یو ډېر غټ تعداد باندې پیش کول شي. په دغه ځایل کې نور مقاصد به هم خو بنیادي غرض یې دغه هم دی چې د مولانا و هغه جدوجهد ته په یو ډېر غټ تعداد باندې د شرکت په شکل خراج تحسین پیش شي او مولانا واورېدل شي. تیاریان اوس هم روانې دي، حتمي خو څوک نشي ویلی چې تیاري څو فیصد سوې ده، البته تیاریان روانې دي. ایوب سټیډیم پرون د پښتونخوا پارټۍ جلسه وله، نن به د دوی سامانونه ځي، دا هغه بعد بیا جماعت ګروند په خپل لاس کې اخلي، خپلې تیارۍ به کوي. تر کومه ځای پورې چې د شرکت سوال دی نو د جماعت بنیادي ورکر به تقریبا انشاءالله د ټول بلوچستان دا شی در لمر ښکاره دی چې جمعیت علما اسلام د بلوچستان واحد سیاسي نماینده قوت دی چې هغه په بلوچي سیمو کې هم او په پښتني سیمو کې هم بنیادي ډانچه لري سیاسي او برپوره شرکت توقع لري. نو جماعت چې همیشه په بلوچستان کې پروګرام کړی دی، خصوصا د قاید په حواله باندې هغه همیشه کامیاب وي او د دې کنونشن د کامیابۍ دپاره ملګري برپور جدوجهد کوي او پراته تاریخ به د بلوچستان د تاریخ یو کامیابه کنونشن انشاءالله. ډېره مهرباني.